د پښتنو کې د نسوار او د سګریټو رواج دا پرېږدئ. نسواري سړي خوله یا د سګریټي سړي د خولې نه داسې ګنده بوځي لکه د اوو ورځو مړه مږی چې خوله کې نیولي. نسواري او سګریټي خو په خپله نه پوهېږي. د ده مثال د چوړي دی. دا چوړي او دسماتې کې لاس وی او غورځوي یې. ما خو د اودسماتې په ګند نه پوهېږي ځکه ټول مازغې ماغه خراب شوي. خو چې څوک نه کوي د هغه ده او هغه د نسواري یا د سګریټي خولې ته نږدې شي ډېر سخت وږمه کوي لکه د ټټۍ خوله. هلکه دا خوله خو د انسان د خیش ځای دی چې څوک خبرې کوي خلک یې خولې او غاښونو ته ګوري او په خوله تلاوت کېږي، په خوله درود شریف وایي خلک، په خوله خدای یادوي. نو دا خوله په دې ګند مبتلا کوي، په دې څښا شي. دا څه شی دی نسوار؟ 30 مرضونه ته جوړېږي چې څوک افیم او چرس او سګریټ او نسوار کوي. نو بعضې بزرګان وایي وی آخري وخت کې د مرګ وخت کې دې کلمه نشي ویلی، کلمې نه بند. نسواري سړی چې ډوډۍ لبو ته خو قیمتي چرګان دی ولا پخ کړي، خو نسوار نه هغه عاجز په چرګ نه پوهېږي. هغه که چېرته شپی بار ته نه ورځي او په روژه کې د ماسپښین نه پس ورسره څو خبرې نشي کولی، تیار جنګي. دا دې بلا مبتلا کړي. بعضې دعوتونو ته زه لاړ شم نو دعوت نه پس په ټول ډبي وباسي. هلکه دا په چا په هغه مخته کړي دی کمبختان؟ میوه خورئ، غوښه خورئ، دا څه شی؟ نو دې دریو خبرو ته خیال لرئ. دا مې خبرې درته وکړي چې دې علاقو کې شته. نو صحیح کوئ. د ښځو په حق کې دواړه خبرې ښه نه دي. نه ښځې نه د لارې کوڅې خره جوړوي او مې خرڅوي چې دا بل شان ته یې خره کوي. د ښځو خپل عزت او مقام دی. او نسوار او سګریټ دا په لته ووښئ، د هغې په ځای غوښه خورئ، میوه خورئ، شنه ترکاري خورئ، ساک خورئ. دا ساک د